کریم صلی الله علیه وسلم لا دو کسان رالل د یمن نه بازان د یمن یو بادشاه د هغه استازي چې رالل ګیرې خریلې و برېت یې پرېښی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخ واړاو مخ مبارک یې ته واړاو او طریقه محمدیه کې مې یو قول لیدلی ډېر مخکې چې اوس هم کم سړی ګیر خریلی د حضور پاک قبر مبارک ته مخامخ ودرېږي او سلام ته اچوي نو نبي علیه السلام ته په قبر مبارک کې مخ بل طرف ته اړوي دومره خطرناک شی دی بازان د طرف نه دا دوه استازي رالل نبي علیه ګیرې خریلې وه برېت یې پرېښی و حضور پاک مبارک ته مخ بل طرف ته واړو هغوی به د بیا راتاو شو استازو ته څوک غږ نه کوي حضور پاک ته تپوس وکړو من امرکما بهذا دا درته چا ویلي دي چې دا ګیرې وخوری او برېت پرېږدی وی ربنا زمونږ رب هغوی به خپل بادشاه ته رب وی زمونږ رب مونږ ته دا حکم کړی زمونږ بادشاه چې ګیرې وخورایې او بیت پرېږدی حضور پاک ورته څه وی لکن ربي امرني باعفاء لحیتي ما ته خپل رب حکم کړی دی باعفاء لحیتي چې د خپله ګیره ګڼه کم و احفاء شاربي او برېت واړه کم ما ته خپل رب خو دا حکم کړی دی تا ته خپل رب دا حکم کړی دی ستا بادشاه ما ته خپل رب دا حکم کړی دی اعفاء لحیتي چې د ګیره ګڼه کم ګڼول ګورې غټول او برېت واړه کم یو بل سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې مجوسي و مجوسي دی مجوسي حضور پاک له راغی هغه هم ګیره خریلې ده هغه هم ګیره خریلې ده او برېت یې پرېښی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غلم دقه تپوس وکړو ما هذا دا څه دي دا ګیره دې ولې خریلې ده او دا برېت دې ولې پرېښی دی دا ولې هغه هم دقسې جواب وله ورکړ وی دا زمونږ د قوم عادت دی دا زمونږ د قوم خوښه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی زما خو داسې نه ده خوښه زما خو دا خوښه ده چې ګیرې مې دې غټې وي او برېتان دې واړې زما ورونو ګور یو خبره دې من کې درته کوم ګیره پرېښودل سنت نه دي یوازې واجب دي ښه خریلې لویه ګناه ده او برېت اوږده اوږده پرېښودل دا ګناه ده دا به نه پرېږدې دا به لنډې کې یا به په چاړه باندې مکمل وی چې د دغه سره برابر شي شونډې سره یا داسې دا ویښونه ته ووهه چې لکه د انسان دا روزني دقسې پاتې شي بهر کیف خبره مې دې پورې کوله د مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله دا حق مضبوط اواز کوونکی هلته مې درون اواز وکړه خلکو او د دغه علاقې سفرونه هم کړي لوی سفر د دغه علاقو یې هم کړی زما ورسره دا اوس چې حج له تللی ومه نو د حج نه هلته زموږ یو دوست دی قاري عبدالواحد صاحب مکي پاتې کېږي په مکه مکرمه کې نو هغه سره زه بره څلورم چت باندې ټلیفون وکړه چې بره راوخلې چې هغه بره ناست دي هغه سره مېلمه شومه نو ما هغه د ډاکټر شیر علي شاه صاحب سره ډېر ښه تعلقات دي هغه به غریب اسپتال ته هم بوت او د سترګو علاج له کراچۍ ته او اسلام آباد ته چې دلته به هغې ډېر خدمت به یې وله کوو ما داسې تپوس وکړم مې ډاکټر صاحب سره رابطه شوې ده که نه ده شوې څنګه دی وی درته یې په ټلیفون میلاو کړم نه میلاو کړه نو ما ته یې د مکې مکرمې نه میلاو نو دا تېر شوی حج کې نو مونږ ورته دعا مو کړه هلته په حرم مبارک کې ډېره دعا مو ورته وکړه او تاسو ته هم دا وایم چې علما کرامو ته تاسو هم دعاګانې کوئ ځکه علما خو د دین ستنې دي که نو ما ورته هغه دی طبیعت دې څنګه دی نو ما ته یې وایي چې طبیعت خو مې ښه دی الحمدلله او مې درس لا ځای که نه دی او وی درس له خو د اختر نه مخکې روان شم یو څو درسونو لاړم وی ما خو دې له نیت کړی و چې د درس نه کومه خو مولانا سمیع الحق صاحب تامت برکاتو هم هغه یادو چې هغه وی چې نه که یو حدیث دی که دوی خو راځه خپل درس کوه نو ما ورته وی مجید زما همدله دا مشوره ده درس مه پرېږده یو حدیث وایه نیم وایه خو زه خامخا وی ښه او زما د والد صاحب سره ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی سبقیان و سبقیان یو ناشنا خبر درته وکړم دې متعلقه زما متعلق په ریبرآباد کې په 2002 کې چې دا کم الیکشن و نو
دې په دې میرآباد کې یو ډېر لوی عالم وفات شوی و د میرآباد د کلي د شاه صاحب والد صاحب میرآباد کې چې کوم شاه صاحب دی د والد صاحب نو دې ملګري به اوس په سبق کې نو هغې جنازې له راغلي په جنازه کې ډېر لوی خلک وو سیاسي خلک هم پکې وو د دې وټونو خواک مخکې چې کومه جنازې د وټونو ورځو کې دا ډېره درنۍ هر سړی ورې جنازو له راځي او هغه ډېر لوی عالم هم بزرګ هم نو هغه جنازه کې د په تقریر کې دا خبره وکړه خو دا ما ته پته ده دا ما ته نور چا هم ویلي دي او دا راته مخکې د په خپله هم ویلي زموږ باباجي یادو مفتی مولانا شهزاده صاحب رحمه الله ما ته دا خبره خلکو ته کوله زه یادولم چې د دې نیکه په مکه مکرمه کې او موږ ناستو میزاب رحمت ته مخامخ دا پخوا باب العمره زغه چې وه دغلته به دا علما کېناستېدل نو زما باباجي زمونږ یادو چې هغه د علماو ته وایي چې راځئ زما یو جرګه در سره لاړ شئ نو موږ هم ناستو نور علما هم ناستو موږ وی څوک به ترې خفه شوي نه مولوي صاحب دن چا له جرګه بوځي موږ وایي چې حضرت چا له جرګه بوځئ موږ بیا دلته راوغواړو د سره به رضا کړو وی نه تاسو راپاسئ وی ټول عالمان یې ځان سره پاسو چې څومره هلته وی چې لالو برنډې نه کوز کړو بیت الله شریف چې کوم میزاب رحمت دی ناوه مبارکه هغې ته یې مخامخ ودرولو وی چې زه جرګه کوم په تاسو خو په انسان نه په الله تاسو جرګه کوم زما یو درخواست دی او د جرګې په شکل کې هغه درخواست الله ته پیش کوو نو وایي چې خدای دا مولوي صاحب خو سپینګیری دی مشر دی موږ احترام کوو څه جرګه ده چې ته په الله کې نو زه یادولمه وی ستا نوم یې واغېشته او چې یا الله دا ټول عالمان درته جرګه کومه زمان وسی دی محمد ادریس خدای ته ولا علم ورکړي الله شاهد دی گواه دی دی ما ته ویلو دی د میرآباد په دغه کې هغه د شاه صاحب د والد صاحب په جنازه کې د سوونو زرګونو خلکو مخکې دا خبره وکړه بشیر جان وایي چې تنګي کې اسلام الله جي صاحب د دوی وادو هغې کې هم دا خبره کړه والد صاحب سره زما والد صاحب حکیم مولانا عبدالحق صاحب هغې سره ډېر زیات تعلق و د سبق ملګري ما ته به یې ویل ستا والد صاحب په شانتې ذهین انسان ما په خپلو سترګو نه دی لیدل افسوس چې ناجوړه دی او والد صاحب به مې ویل چې د ده په شان ادیب او قابل سړی ما په سترګو نه دی لیدلی زما وروڼو حقیقت دا دی د علم لویه خزانه وه د حدیثو د تفسیر د علومو او بیا د عمل علما ډیر وي خاکساري په ډېرو کمو علماو کې وي خاکسار عالم خپله زمینداري به م ورسره کوله خاکسار عالم په خیرنو خچنو جامو کې زه یو ځل ملاقات له ورغلم نو دا خړې غوندې جامې وې د دلو ډکې هغې کې روانو لاندې یو کوټه جوړه کړه تیخانه هغې ته ورسره کوز شم مې حضرت کښېنې نه نه وی ودرېږه تاسو له چای راوړو یا صاحب د کور نه څوک شته نه چې ته مونږ له چای راوړې ته کښېنه نه 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 داسې چېرته کېږي نو ما سره خو ما ته به یې رواره رواره وې او ما ورته کاکا کاکا وې نو ډېره انتهایي محبت او ډېره مینه دا علم غر لاړ ختم شي موت العالم موت العالم عالم چې لا عالم مړ شو ولې ځکه په عالم کې روح د دین د عالم د برکته پیدا کېږي د دین روح چې عالم لا د دین روح ختم شو د عالم نه د دین روح چې ختم شو عالم مړ شو عظیمه جنازه وشوه الله اکبر تاسو که څوک تللی یې لیدلې به م وي زه خو پخپله پکې موجود وم په جنازه کې دومره جنازه یا زموږ د شیخ صاحب جنازه وه په پېښور کې خو روجم و ګرمیم و سخته او جوجم و دنیا و او یا دا جنازه دا خو بل شان جنازه او داسې جنازه وشوله او جنازه کې څوک ټول صالحان دیندار د الله دپاره تلي هر ځای نه په دې څوک نیت نه دي تللی چې شیخ صاحب زما جنازې ته راغلی و ځکه وله د جنازې له ځم هر سړی بشیر جان وایي د ګاډي د کوزېدو نوم خو مې چې ځم موټر کې ناست وم کوزم نه شم خو لاړم یقین وکړه چې خلک په دغه نیت تلي ما په جنازه کې مه وایي مې جنازه کې دوه فایدې وي یو دا چې میت له به ته سپارش وکړې الله ته خو دویم دا چې د بعض انسان جنازه د دې جنازې کوونکي دپاره لوی سعادت او برکت دی خلک په دغه نیت لري علما طالبان
صوفیان، شیخان، دیندارا، دا علماء سره مینه کوونکي، دا په لکونو خلق په جنازه کې شریکو. او جنازې نه پس چې کله دفن شو، الله نو قبر نه خوشبو روانه ده. امام بخاری رحمت الله علیه چې کله وفات کیږي، هم د دنیا د ژوند نه ډېر زیات تنګ شوی و، خلکو نه تنګ و، ظالمانو نه. نو د الله نه سوال کړی و. ازبکستان کې خرطنګ کې الله نه سوال وکړو، اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضني الیک غیر مفتون. خدایا ستا ځمکه ډېره فراخه ده، خو په ما تنګه ده. الله ما ځان ته قبض که، خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو سم لاس خولې ته و بیا دی وفات شو. نو هغه زمانه کې یو عالم و، هغه په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک مې په خوب کې ولید، ګڼ شمېر ملګري دي ورسره. ما ورمنډه کړه، حضرت څه کوې؟ وی د امام بخاري استقبال نه راغلی ما، چې راویښ شوم خدای څه چل خو شوی دی، په اس مې خپه واړوله او هغه ځای ته مې ځان ور ورسو. نو جړا چغو آواز مې واورېده. مې څه چل شوی دی؟ وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو. دا حدیث ورونو ګوره ډېر بې برکت دی. احادیث د پیغمبر مبارک خبرو ته وایي، احادیث د پیغمبر مبارک کارونو ته وایي چې هغه څه کړي. احادیث د پیغمبر مبارک عقیده بیانول، د هغې اخلاق بیانول، د هغې اعمال بیان، د هغوی د ژوند نقشه، ټول حدیث ته بس د حضور پاک د زندګۍ اول نه اخره پورې نقشه، دا حدیث. او دا څوک بیانوي؟ هغه ته شیخ الحدیث وایي، محدث ورته وایي. نو چې د پیغمبر چې څوک زما د ژوند حالات خلکو ته بیانوي او زما صفتونه کوي، زما بل سره مینه که به نه. نو د حدیث استاذ کار څه دی؟ ټول د پیغمبر اعظم د ژوند نقشه بیانول، د هغه صفت کو، د هغه د شکل صفت، د هغه د جامو صفت، د هغه د عقیدې صفت، د هغه د عمل صفت، د هغه د اخلاقو صفت. نو رښتیا خو چې مړ شي نو چاله به ځي؟ فرعون خواله به ځي؟ نه. د ابوجهل خواله به ځي؟ نه. د چا خواله به ځي چې په ژوند کې د چا صفت کړی، چې په ژوند کې وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا التبذی. نو چې د پیغمبر مبارک خواله لاړو، خوشبویي دې نه دي، چا نه به خوشبویي دي. زما شاګردو په جامع ابو هریره کې په مدرس ته ما ته ټلیفون وکړو، ما ته وی چې شیخ صاحب مونږ خو لاړو، ناشنا خوشبو د قبر نه روانه ده. هلکه مې د بل نه دی واورېدل که نه په خپله تلې؟ وی بېګا د شپې په خپله لاړو، مدرسین ټول لاړو او خپو طرف نه ناشنا خوشبو روانه ده. بیگام ما ته یو طالب العلم دا خبره وکړله چې یو د عطرو خوشبویي وي، د عطرو خوشبو یو شانتي وي، او دا داسې خوشبو ده چې بدلیږي را بدلیږي. او بل د عطرو خوشبو کې یو صفت دی چې لږ ساعت ورسره کېناستې بیا سړی بلد شي ورسره، بیا هغه خوشبو باندې په لومبي وخت پوهېږي، خو چې لږ ساعت کېناست بیا په خوشبو نه پوهېږي، او دا تر اخره پورې د خوشبو چونګې راوچتېږي. ما وی چې د حضور پاک مبارک د خادم نه او د هغه د احادیثو د استاذ نه او د یو شیخ الحدیث د قبر نه خوشبو نه اوچتېږي، د چا د هغې نه به اوچتېږي. خاوره تې بعضې کسانو اوړې ده پلاستیک کې چې خاوره کولو کې دننه خوشبو روانه ده. زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه د هغه قبر نه ربیع الاول کې خوشبو ځي، ربیع الاول میاشت چې شروع شي خوشبو روانه شي. دغه 12 14 څوارلس ورځې مکمل د قبر نه خوشبو روانه. ټول طالبان یې پوهېږي پرې، استادان پرې پوهېږي. دا سویم ربیع الاول دی چې ربیع الاول کې د هغه د قبر نه خوشبو روانه. زما وروڼو علما په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی. ګورئ دا مونږ ته ښکلې عقیده خو عالمان ښیي، دا د پیغمبر مبارک اخلاق خو مونږ ته عالمان ښیي، دا د حضور پاک کردار خو مونږ ته عالمان ښیي. قرآن شریف کې الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. د پیغمبر ستا لپاره نمونه ده، هغه نمونه تا ته چا ښودلې ده؟ څوک درته ښیي؟ ګیره مبارکه څنګه وه، جامه څنګه وه، عقیده څنګه وه، اخلاق څنګه وه، اعمال څنګه وه، نو ته تعلیم ښیي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو شاګرد یحیی ابن اقسم اوی په یو لختي باندې احمد ابن حنبل اودس کو، د ناستم د لختي په سر باندې زما اوبه په هغه ورتلې. نو ما ویل دا خو ډېره نامناسبه ده چې زما اوبه په دې لوی عالم ورځي. نو شاته کېناستم په لختي. دا یحیی ابن اقسم چې کله وفات شو چا په خوب کې ولید، یحیی
وی او دی چې خوب کې ولیده یو باغ کې ولاړو او لاس یې موټی کړی دی او د لاس نه پاسه یو کپړه پرته ده دا خوب لیدونکي د تپوس کې یحیی ابن اکثر الله د سره څه وکړل وی د جنت دې باغچې ته الله راوسته وی څنګه پسې راوستی وی چې مخامخ شم چې یحیی ابن اکثر څه دې راوړي دي ما سره خو جواب نو وی یحیی یو عمل دې کړی دی په هغې دې بخم جنت ته دې لیږم هغه دا وه چې یو ځای کې د ما د حدیثو یو استاد احمد هغه اودس کو تا د هغه نه په سر اودس کو ستا اوبه په هغه ورتلې ور اوبه خو پلیتې نه دي خو تا د هغې احترام وکړه د هغه نه شاته کېناستې زما د حدیثو د یو عالم احترام دې کړی دی په دې دې بخم زه جنت ته وی چې رالمه ومې کتل نو امام احمد ابن حنبل لګیا د حدیثو درس کوي طالبان ورته ناست زمونږ دا محدثین لیکي چې د دنیا د بعضې اعمالو تکمیل په جنت کې کېږي دلته یو عمل د چا نه نیمګړی پاتې شي الله جنت کې مقول کړي چې دلته یې پوره کوه نبی علیہ السلام فرمائی موسیٰ علیہ السلام میں قبر کی ورد چی منز دیکھاو یا دا رسول اللہ مبارک بچے دے ابراہیم دا آغا متعلق نبی علیہ السلام فرمائی ان لہو مردعا فی الجنہ جنت کی بولا یو ردائی مور پے ورکی نو جنت کی خوچی معشوب با دنیا کی مرچی مسلمان مور پلار اخو نیخ پنے غزوان او بالغ جنت تا دی نا دا آغا دا دے پیو تکمیل خدای پا جنت کے کئی احمد ابن حنبل دتا دا حدیث و درس کاؤ التم خدای کیناو پا جنت کے چې درس حدیث کوا شاق طالبان ورته ناست الله بہت فرشتے کی نو یا د مسلمانانو روحونه یحیی ابن اکثم وی چې څنګه ودرېدم دې د حدیث درس کوي نو یو حوره وه هغې سره په زولی کې هیرې جواهرات او ملغلرې وې ازولی پې داسې وشیندله هغې یو چمک او برېښنا وکړه وی یو ملغلره مې د لاس نه راله دا د لاس کې مې نیولې ده او څادر مې پیچولی زمارونو علماء په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی خدای چې پتا پیژني عالم به پیژني بیا د حدیث استاد دا د پیغمبر علیه السلام جانشین دی د هغه په مصله ناست دی د هغه مبارک احادیث امت ته رسوي او ژبه یې ټوله ورځ د رسول الله په خبرو باندې ګرځي نو د علماو وجود رحمت او چې عالم د مخ د ځمکې نه لاړ نبي علیه السلام فرمایي ما درته مخکې حدیث عبدالله ابن عبد العاص بخاري کې دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد چې خدای پاک علم د بندگانو نه داسې نو باسي چې زړه نه لري کې بس د شپې ودي عالم او سار پاسي او علم تیری بعضې وخت کې داسې هم کېږي خو کله کله هغه هم د دنیا د عارضې او د بیمارۍ د وجې نه کېږي بل يقبض العلم بقبض العلماء علم پس ختمي د علماء په مرګ باندې حتى اذا لم يبقى عالما عالمان برور عمري عالم بپاتې نشي اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق بخپل مشران جاهلان جوړ کی علم بني فسئلوا اغینا بتپوسونه کېږي فتوی به ورکوي فدولوا وادولوا بخپل هم ګمراهان خلق به هم ګمراهان نو علماء لا دعا کوي ښه او حضور پاک وی وی علماء د پاره په سړو کې میږي دعاګانې کوي او په دریاب کې کبان ورله دعاګانې کوي ولې هغې ته پته ده چې زمونږ تعلق د عالم سره دی که عالم لار بېدیني به خوره شي قیامت به راشي بیا به نه میږي وي او نه به کبي عالمانو کې هم غلطۍ وي ګورئ ته د دې ولټول هم د ما نه زیات ګناهګار به بل پیدا نه کړي غلطۍ او ګناهونه هر چا نه منفي سوچ مه کوه دی خو دا چل کوي دی خو دا چل کوي مثبت سوچ کوه د دین بقا او د دین تعلق نن سبا د علماو د برکت نه دی بهر کې دا بیان مې په دې نسبت وکړو چې علامه شیر علي شاه صاحب ډاکټر صاحب رحمه الله ورحمة واسعه هغه یو جید عالم د علوم حقاني کې شیخ الحدیث او په زرګاو شاګردانی دي او د علم یو لوی غرب دا زمونږ د خوا نه لاړ هغه دپاره خو بهتره وه لکه د پیغمبر وارثو او د نبي علیه السلام خوا نه لاړ د پیغمبر د علومو امین او امانتګرو هغې ورسول او خپل مقصد یې پوره کول لاله لاړ مرګ خو خامخا راځي لیکن یو خله یې پرېښوده داسې خله یې پرېښوده چې هغه تر قیامته پورې ډکېدو والا نه ده مونږ له پکار دي چې مونږ د علماو قدر وکړو د علماو احترام وکړو عزت وکړو او خپل بچي عالمان کړو یو بچي عالمان کړو
علم د خدای لوی نعمت. کوم علاقه کې چې یو عالم هم وي په خدای رحمتونه پې نازلېږي، خو چې کوم علامه کې د خدای غضب او قهر راځي علما ته خدای مخکې نه اوچت کړي. د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت دی بخاری شریف کتاب العلم کې چې الله پاک دا علم پورته کوي نو داسې نه پورته کوي چې د انسان د زړه نه وباسي او د ده نه یې هېر کړي، داسې نه کوي. یو انسان چې خواري وکړي د دې انسان نه عالم جوړ شي نو دا علم ته الله پاک داسې نه لر کوي چې دی وده شي او راپاسي او همې ګرځېدلي، یا په ویښه ته الله تعالی دا مسایل یې هېر کړي، داسې نه کوي. علم الله په څه ختموي؟ بل يقبض العلم بقبض العلماء، علم الله د عالمانو په مرګ ختموي. عالم مړ شي د هغه په سینه کې چې څومره خزانه د علم پرته وه ټوله ورسره لاړه شي. بیا نبی علیه السلام فرمایي چې حتی لم یبقى عالما، داسې وخت به راشي چې په مخ د ځمکه به عالم پاتې نشي، علما به ورو مړي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، نو خلق به مشران چې جوړوي نو ابه جاهلاني، عالم به ني. د قوم مشر به عالم ني، د وطن مشر به جاهلي، د علاقې مشر به عالم ني، ناپویه به جاهل به د شریعت نه. د هرې محکمې چې کوم مشر دی ابه د شریعت نه خبره. د جماعت مشر، جماعت کې امام نه به عالم نه، علما به لاړ شي ختم بشي. فسئلوا دی خلقو نه به تپوسونه کېږي، جواب به ورکوي بغیر علم بعلم، علم به ورسره وي. فدولوا وادولوا، په خپله هم ګمراهان شو، خلک هم ګمراهان کړل. دا د حضور پاک مبارک وینا. رښتیا د مارونو چې سړی نظر وکړي د علم اسباب ډېر زیات شو. یو حدیث کې راځي یفشو العلم والقلم، اسباب به ډېر زیات دي. نن سبا د علم دومره اسباب دي چې مخکې دا نو کتابونه پخوا دومره نو لکه اوس چې څومره دي. پریسونه ولګېدل، فوټوسټیټ مشینونه ولګېدل، کمپیوټر یې راووتې، انټرنیټ په ذریعه باندې علم ورو ورو خورېږي، اسباب ډېر زیات شو. موبایل کې خلکو سره د دیني او اسلامي کتابونه یې هغه پې ګوري، کمپیوټر کې خلکو سره دیني اسلامي کتابونه هغه پې ګوري. اسباب د علم ډېر شو. علم نشته چې کم مخکې و. کم علم چې دا شاه ولی الله سره انشتا، کم علم چې امام رازی رحمت الله علیه سره انشتا، کم علم چې امام غزالی سره انشتا، کم علم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی سره انشتا. دی رستانه زمانه لبرا شو. کم علم چې مولانا شبیر احمد عثمانی سره انشتا، کم علم چې زمونږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب سره انشتا، کم علم چې زمونږ شیخ مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله سره هغه نشته. هغه علم هغسې علما به ګرځې ګرځې قسم دی که په دا دنیا کې را پیدا کړي. رو رو علم ختمیږي. اوس چې دا کوم عالمان په مخ د ځمکه تاله په نظر راځي، دینه پس چې دا مړه شي قسم دی که داسې بیا پیدا کړي. رو رو عالمان ختمیږي، اسباب زیاد شو، کتابونه زیاد شو، علم نشته، عالمان رو رو مري. نبی علیہ السلام دروغ نه وایي، مبارک پیغمبر رښتیا وایي چې یقبض العلم بقبض العلماء. د امام رازی چې کوم علم هغه سره لاړ، د امام غزالی چې کوم علم هغه سره لاړ، انشته، هغسې ملا نشي پیدا کولی. د امام شافعي څخه چې کوم علم هغه سره لاړ، هغسې ملا نشي پیدا کولی. د امام احمد ابن حنبل سره چې کوم علم هغه قبر ته هغه سره لاړ، هغسې ملا نشي پیدا کولی. د مولانا حسین احمد بدري رحمت الله علیه سره چې کوم علم هغه سره قبر کې لاړ، هغسې نشي پیدا کولی. د علامه شمس الحق افغاني سره چې کوم علم هغه سره قبر کې لاړ، هغسې نشي پیدا کولی. خبره ټیک ده که نه ده؟ دا د حضور پاک وینا ده. امید ته مثال وخو. دا ټول عالمان چې یو ځای کې موږ نه مخکې چې زموږ د استادانو کومه پیړۍ وه، یو دا ټول د هغه په شان نشي، د یو په شان نشته.
او د هغې زمانې عالمان چې د ټول یو ځای کړی وي د هغې نه مخکې چې کوم علما وو د هغې برابر نه دي. قسم دی که د انورشاه کشمیري رحمت الله علیه په شان عالم نن په مخ د ځمکه پیدا کړي. څومره لوی عالم او د احادیثو لوی استاذ تیر شوی دی. علامه شبیر احمد عثماني د هغه د مسلم شریف شرحه ده فتح الملهم چې وګورې نو حیران بشي چې د زمانې غرو لال ختم. نو علم دا الله د سینو نه نو باسي. نبی علیہ السلام فرمایي علم چې ختمیږي بقبض العلماء، علما رورو مري 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 علم بلال شي ختم شي. اخر کې کتابونه بر دنیا پراتی، کمپیوټر بم وي، کتابخانه بم وي او پریسونه بم وي، چاپخانه بم وي. علم عالم بني، مشران به عالمان نی، جاهلان بی تپوس تا مسئلی بکیگی فتوه به علم ورکی. خپلم گمراه شو بلیم خطا کر، بلیم گمراه کر. دا دا حضور پاک وینا سو روز مخ کے 13 جمعہ زمون یو دیر لوی جید عالم شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب اللہ دے پا قبر انوار نازل کی وفات شو. دا خپل زمانے لوی عالم، لوی دا زمانے عالم. تقریبا زمونږ د والد صاحب د همزولتیا کې به لکه زما والد صاحب د دره سبق مرګر. زما د والد صاحب تاریخ پیدایش 1930 کې پیدا شو. والد صاحب مې وی چې د زمانه یو 2 کاله یا 3 کاله به مشرو. ممکن ده چې تاریخ پیدایش 1927 یا 28 هغه تاریخ پیدایش دغه زمانه کې ټول علم په دارالعلوم حقانیه کې حاصل اکوړي کې. دور حدیث د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او داغه زمانه چې نور کوم علما داوی نوک ما ته خپل مولانا یوسف صاحب دا دغه بونیر یو لوی عالم پیدام زما استاد د الهي او مولوی صاحب یادو ما ته خپل وی دا زمونږ استاد زما د والد صاحب سبقي. هغه نه پس بیا په دارالعلوم حقانیه کوله خټک کې مدرس. دا ټول د فنونو کتابونه تر د وړې دورې د مشکاته پورې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړي او ډېر زیات شاګردان لوی لوی علما کرام دغه زمانې د شاګردانو. بیا لال مدینه منورې مدینه منوره کې 11 کاله تیر کړل. هلته د قانون د شریعت په تفسیر وغیره کې هغه ډګري واغشته، فارغ شو، ماجستر ورته وایي، موږ ورته MA وایو. هغه په تفسیر کې وکړو او د هغې چې کومه مقاله ده تفسیر سوره کهف هغه چاپ شوې ما له په خپله په تحفه کې راکړی دی. زه ورغلی وم ملاقات له نو ما ته وی ما مقاله ولیکله په سوره کهف باندې او ما ته ماجستر ورته وایي MA ډګري دا د مدینه یونیورسټۍ نه میلاو شو. هغې نه پس PhD کې داخله واخیسته په مدینه یونیورسټۍ کې او PhD کې په ښو نمبرو باندې ممتاز نمبر چې څه ته ویلې کېږي په ښو نمبرو کې د مدینې منورې د جامع یونیورسټۍ نه فارغ شو. PhD کې چې کوم مقاله لیکلې ده هغه د حضرت حسن بصري رحمه الله چې په تفسیر کې د هغه کوم اقوال دي په هغې باندې د مقاله ولیکله. یو دیو او یو د یمن غالبا او که د شام د سور یمن او سیر دی د ملګریو دواړو په شریکه باندې هغه مقاله پوره کړه. 100 جلدو کې د هغې نم کتاب جوړ شوی دی او چاپ شوی دی. او بیا هغې نه پس چې راغی په مختلفو مدرسو کې په حیث د شیخ الحدیث خدمت کړی دی. لویه جامعه د پاکستان په سطح په کراچۍ کې دارالعلوم کراچۍ د مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه چې کومه مدرسه جوړه کړې وه، مولانا تقي عثماني صاحب رفیع عثماني صاحب چې کومه مدرسه کې دي هغې کې استاد و د حدیث. او په احسن المدارس په مفتی زرولی خان صاحب چې کومه مدرسه جوړه کړې ده اب کې شیخ الحدیث دی هغې کې د حدیث استاد. هغې نه پس میران شاه ته لاړ هلته د حدیث استاد و. هغې نه پس دارالعلوم حقانیې ته راغی هلته د حدیث استاد. ترمذی شریف اوله حصہ، بخاری شریف دویمه حصہ، تقریبا د تر مرګه پورې په اکوړي کې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړل. او ډېر عجیبه مرګ خو خامخه انسان له راځي، مرګ خو نه څو خلاصېدی نشته. خو ما جنازې نه مخکې بیان کو بله جنازه چې وه نو زه ما جنازې نه مخکې خلک راغونډ شوي نو ما بیان وکړو. نو بیان کې مې د خولې نه یو ټکي ووته. مې د دپاره لویه خبره دا ده، ډېره لویه خبره چې دې وخت کې دی سا د ده نه وځي او د قبر ته روان دی
نو دی شیخ الحدیث روان دی دی معزول شوی نه دی چا لرکړی نه دی چې تم د مدرسې نه وویستی دی مستعفی نه دی دی استعفا نه ده ورکړې دی ریټایر شوی نه دی د مدرسې نه بیمار دی شیخ الحدیث بیمار دی اسپتال ته لاړ او د اسپتال نه میت جسد قبر ته لاړ په حیثیت د شیخ الحدیث د مدرسې نه قبر ته ورسېد که دی ریټایر وی مونږ به وایو د ریټایر شوی شیخ الحدیث دی که دی استعفا ورکړی وی مونږ به وایو د مستعفي شیخ الحدیث دی که دی معزول چاویستی وی د مدرسې نه مونږ به وایو معزول شیخ الحدیث دی نه معزول نه دی لکه یو سړی چې وزیر اعظم او مړ شي او حقه د هغه له استعفا نی ورکړي او نه د وزارت عظما نه تلي او قبر ته لاړ شي نو خلک دا نه وي چې سابق وزیر اعظم مړ دی خلک څه وایي وزیر اعظم مړ دی صدر کې استعفا ورکي او بیا مړ شي نو خلک وایي سابق صدر مړ دی سابق صدر کا جنازه ہے داسې وایي او چې صدر استعفا نی ورکړي او د صدارت په وخت کې مړ شي نو خلک ورسره سابق نه وایي خلک څه وایي صدر صاحب کا جنازہ ہے نو مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ استعفا نہ ورکڑی ریٹائر شوی نو دا بنوے چی دارالعلوم کا سابق شیخ الحدیث فوت ہو چکا ہے دا دارالعلوم حقانی سابق شیخ الحدیث جنازہ دا نہ دا دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث وفات شو اللہ اکبر دا دارالعلوم حقانی دا شیخ الحدیث جنازہ دا دیر وی منقبت قصر دا علم کے دا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ شاگردو پا تفسیر کی مولانا احمد علی لاہوری سے یو سلے تیر شوی دے زمو حضرت شیخ شہید مولانا سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ دیم شاگرد پاتے شوی دے دا زمانی او بزرگ تیر شوی دے مولانا احمد علی لاہوری دا اصل ندا سکانو سکان مور و پلار و قوم دے پاکی مسلمان شو دارالعلوم دیوبند کی لگیا دے سبق وی او داغین فارغ التحصیل شو نو حالتا کہ پا دارالعلوم دیوبند علاقه کې یو لوی سیټو دا غلور پیغله شوی و نو سیټ صاحب چې دا به عالم لورکو چا ورته وی چې عالم لورکې نو دا څه وکړه چې لاړ شه دارالعلوم دیوبند ته د هغې کې محتمم ته ووایه نو یو جید عالم به درته وګوري ته عالم څه پېژنې چې داسې عالم لورکه چې هغه خو عالم وي که دا سیټ صاحب راغی دارالعلوم دیوبند ته چکر یې ولګو دا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دے ناستو دے اخواخ شو مختمم لورغی وی زما لور پیغله دا او ځان یې ورته وښود د فلان کې مغی پېژنده چې دا خو د دې علاقې لوی سیټ دی او نواب دی او ډېر لوی مالدار سړی زه راغلی یم لور مې پیغله ده او زما نیت دا دی چې عالم له ورکړو که تا سره داسې یو عالمي نوجوان چې هغه واده نه کړي زه خپله لور ورته بخم خو یاره یو هلک مې خوښ شو په دې چمن کې بار ناست دی که ده واده نه کړی او زما لور قبلی نو لاول دی ښه دی که دی نه بل چا لی ورکړي هغې چې معلومات وکړل هغه احمد علی لاهوري رحمت الله علیه راویې غوښته دی لا نوجوان دی هلکه واده ته دی شوق شته ولې نشته دا فلان کې سیټ لور ده او تی خوښ شوې تاله نکاح باندې در کول غواړي وی حضرت زما څه دي ما د سیټ لور به څنګه ساتم زما کور نشته زما خو دغه یو جوړه جامې دي مور پلار خو د ما نه جدا دي یا سیکان دي د مسلمان هغې م راشړلې نه کور شته نه اور شته هېڅ نشته نه خپل شته او نه پردی شته سیټ وی د هر څه زما ذمهداري ده خو ته زما لور قبوله کړه مفتق پښتانوي مخ شراب قاضي مسکلي دي ډېره ښه خبره قبوله ده په پلانکې ورځ به راځو نکاح به تړو مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا خپل حکایت بیانوي وایي چې د نکاح ورځ شوه زما جامې خیرنې وې وی طالبانو وی چې دا جامې دې بدلې کا دا خیرنې دي سخر به دي د سخر رور به دي او خیان به دي د هغې قوم به بدې ښکاري ما ډېره ښه ما سره جامې دي شته څه واچو یو طالب وی چې د ما جوړه دا بدله درکړم وی ما سره ګپ لګاو طالبان خو ګپ لګوي وی ځکه چې هغه ډېر دروند و غټ پهلوان ما چې که دا کمیس مې واچو خو دا خو زه پکې ډېر پوچینې ښکارم دا خو برانه لستوڼې او لمنې ویزان دي دا خو د خندا جامې دي بل طالب وی لکه زه خپله جوړه در کوم اعلی جوړه ده وی چې مې وکتل هغه ډېر نري و ما وی چې که دا پرتوګ مې واچو خو پتلون به ښکاري او دا کمیس خو به ما کې ډېر تنګ ښکاري یا نه دا نه اچو وی یو ما طالب مشوره راکړه چې داسې وکړه چې غسلخانې ته ننوځو دا جامې دې ووینځه
اوچې بشي. وی ما وی چېره دا خبره ټیک ده. غسلخانې ته ننوتم، جامې مې ووینځلې، صفا مې کړې ومې لمبل، لنګ مې و بار راووتم او جامې نه چوڼ ومه چې دا به وچې شي. وی طالبانو دوکه کړم، ورځ د ورځې یوه جامې نه وچې وې. کله یې داسې لقوم کله یې داسې لقوم کله یې هوا ته بادومه، جامې کم دی وچېږي. او طالبان راپورې خان دي ټیک شه، خدای څوک جامې نمجنې شوې مې واچولې، پکې رپېدم، دې کې مې سخر راغی، د سخر رور او اوښیان رالل. هغې چې وکتل او دا جوړه خبره وزم دا چولې نن هم دغه جوړه ده. معلومیږي دا چې د غریب هم دغه یو جوړه ده، بله نشته. او داسې رپېږي پکې لکه چې ځان لې وینځلي. نکاح شوه، نکاح نه پس واده شو، د خان د نواب لور زما کور ته راله. نو اوس خو په سبا بله ورځ جینۍ پلار کره دي، ابه په اوومه ورځ یا میاشت پس به جینۍ پلار کره تله. جینۍ چې پلار کره لاړه نو پلار ته تپوس وکړو. نواب صاحب لور نه تپوس کوي، بیٹی اپنے نئے شوہر کو کیسے پایا؟ بچے هغه خاوند دې څنګه ومونته، څنګه دی؟ ما وی کره دې زمانې جینۍ وه. څه به وی؟ ای بابا غرقه دې کړه، غرقه دې کړه. ایله بیله بشیر جان له دې ورکوله، بل دې څوک نه مونتل. نو هلکه ولې ده کې څه چل دی؟ نو په سترګو نابینا دی، نو خو الحمدلله حافظ دی، نیک سړی دی. دې زمانې ښځه به یې مورې پلاره غرقه دې کړه. ما دپاره بل څوک نو چاله دې ورکړه؟ نه ډوډۍ شته، نارې پې تېرېږي په غریب. او د نیازبینه جینۍ چې د خان د کور نه لاړه شي غریب کور ته، واقعي سخته ژوند نشي تېرولی. نیازبین انسان ته ژوند سخت دی. چاله دې ورکړه؟ ملا له دې ورکړه، طالب له دې ورکړه، چړې له دې ورکړه. تنګ او تنګ وې را باندې، ډوډۍ دې نه شو راکولی، جامه دې نه شو راکولی، ساتلې دې نه شو، دا خبرې به یې کولې. او ته څه وایي؟ بچې نوې خاوند دې څنګه ومونته؟ او ته وایي ای بابا ما به په دنیا کې د عالمانو نه د جنت خبرې اورېدې چې جنت ډېر د خوشحالۍ ځای دی. چینی دی پکې، ولی دی پکې، و یاقوت دی او مرجان دی او میوې دي او حورې دي، غلمان، خدمتګاران. دا ټول د انسان د خوشحالۍ لپاره دي. د جنت د دې ټولو خبرو مقصد د انسان خوشحالي د سرکول. بیماری پکې نشته، لاړې نشته، او دسماتې نشته، د خېټې غاښ دل نشته، بوډا کېدل پکې نشته، ولی دي او ستړیوالی پکې نشته، ګرمي یخني پکې نشته، معتدل موسی. هر وخت سړی خوشحاله، الله یې زموږ نصیب کړي. نو ما به د جنت خبرې اورېدلې چې جنت د خوشحالۍ ځای دی. بابا دنیا کې ماله خدای جنت را کړی دی، داسې خاوند یې راله را کړی دی چې په دنیا کې جنت. مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه خو د هغه زمانې خبره کوي. نو دی به جوش کې راغی، نو څه به وی؟ وی یہ وہ وقت تھا جس وقت احمد علی نہ تھا، اب احمد علی ہے. وی دا هغه وخت و چې د احمد علی نه له احمد علی نو جوړ شوی، اوس احمد علی جوړ شوی د کشف خاوند. په مقبره چې به ته کشف القبور به ورته کې، د کشف القبور چې دې قبر کې دې خاوند ته عذاب ملاویږي او دې قبر کې دې خاوند ته خوشحالي ملاویږي. ټول عمر یې د قرآن شریف د تفسیر خدمت کړی. نو مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله تفسیر هغه نه ویلی او د مولانا حافظ الحدیث مولانا عبدالله درخواستي رحمت الله علیه چې کوم په خپله زمانه کې د ډېرو احادیثو حافظو، د قرآن حافظان خو الحمدلله ډېر دي، خو د احادیثو حافظان نشته. او هغه ته ډېر زیات احادیث د نبي علیه السلام یادو. حافظ الحدیث به یې ورته وی. هغه به هم په دې چوټیانو کې دورې تفسیر کو. زما عجیبه دا وه حسن اتفاق و، ما د هغه دورې تفسیر نیت کړی. ما وی زه به چې کم کال باندې فارغ شوم، مې زه به ځم او دا هغه نه به دورې تفسیر کوم. په اتفاقا په هغه کال هغه وفات شو، بیا لعنلی شو. نو هغه هم په تفسیر کې استاد و. مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمونږ شیخ، زمونږ استاد چې هغه د زمانې لوی عالم و، مولانا عبدالحق صاحب په دارالعلوم دیوبند کې مدرس پاتې شوی دی. دارالعلوم دیوبند کې مختصر معنی او دا کتابونه ښودلي دي. د زمانې ډېر لوی محدث او ډېر لوی متقي او پارسا انسان. زما والد صاحب خبره کوله، دی اصل دارالعلوم چې کوم و نو د دې په کلي کې دننه په جومات کې و، د کلي محلي جومات کې دارالعلوم و.
کټیګانو محله به یې ورته وې نو وی هلته ورسره مونږ دیرو والد صاحب مې قسم به خوړو وی ما ته یاد دي وی مونږ به پېشمني د ده چغې اورېدې د جړا بلکې والد صاحب به مې چغه لفظ نه وې هغه وی د جړا کوکې به یې مونږ اورېدې داسې به جړل الله ته فرشته صورت او فرشته سیرت انسانو زما استازو ما بوله چاپي کوله چې کله به درس نه فارغ شو نو هغه به درس اخیري ګنټه به د هغه و نو کله به 2 ګنټې د هغه پیریډ شو کله به 2 نیمې ګنټې ته خبره ورسېدله ماسپښین مانځه ته به خبره ورسېدله التحیه شکل کې به ناستو مونږ به داسې وړېدو داسې به وړېدو او التحیه شکل کې ناستو چې پا به م سو نو د خپې به یې لاندې غوټې شوې وې نو لاول به موله پخپو ورو ورو مالش لاس مګه مګه نو روان به م کو نو طالبانو به ونیو دفتر خوا کې د دارالحدیثو دا زوړ دارالحدیث خوا کې دفتر ولته به ګدی غوندې و په هغې کېناست بالښت به ورته بالښت ته به یې ډډه والې زه به ورته کېناستم ما به ولې چاپي کوله طالبان به لاړل زه به کېناستم په لاسونو چاپي پخپو چاپي ښه داسې به مې دمه که که نه ما ته به یې وی بس دی که نه خو زه به پې پیوم چې د قصده بس کوئ لکه بعض انسان ست غوندې وکړي که نه لکه ما ته وی را شا داسې رانېغه کړه وی بچې بس دی که نه نو ما وی نه جینا وی نه ستړی بچې مې نیم ستړی په ملا باندې ابا ناظم صاحب سره ناست و د مدرسې حساب کتاب به یې کو دستخطۍ به یې کولې نو چې ما به ځان نه خولې وویستې او ښه به مې چاپي که نو بیا به ترې را پاڅېدم دعا به یې راته وکړه دا د استادانو دعاګانې دي د استاد خدمت د خپل باباجي مې خدمت کړی دی چاپي مې وله کړې ده او دعا مې ته غشتې ده او د استادانو خدمت دا د کمال شی دی جی ستاسو دا د جوماتونو امامان ګورې ستاسو استادان دي دا د جمعې تقریر کې اورئ دا مستادان دي د دین مسلې ته اورئ دا چې د ورپسې مونځ کوئ دا مستادان دي د دې به خدمت کوئ په دې خدمت به خدای کمال درکوي دعا چې د مسلمان دله نه وویستله به دا د کمال خبره ده که ته ورته ووایې او که نه وایې چې ما ته دعا وکړه خو چې ته خدمت وکړې د هغه د زړه نه غیر اختیاري دعا خیږي نو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دی استاد الله ولا کم مقام ورکو مولانا شیر علی شاه رحمت الله علیه په مدینه منوره کې پی ایچ ډي وکړه مدینه یونیورسټۍ نه پی ایچ ډي ساسانه خبره نه ده او مدینه منورې نه په اعلی نمبرو کې ممتاز پوزیشن کې په اول نمبر کې پی ایچ ډي وکړه ډاکټر ته جوړ شو او په مدینه شریفه کې په مسجد نبوي کې د نبی علیه السلام په جومات کې د قرآن شریف د تفسیر درس کړی دی دا ډېره لویه خبره دا د هغه لپاره هم لویه خبره وه او دا زمونږ د وطن دپاره هم د علماو دپاره هم ډېره لویه خبره ده چې د دارالعلوم حقانیې یو بچی او زمونږ د صوبې خیبر پښتونخوا یو عالم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې د قرآن شریف تفسیر کوي د پی ایچ ډي چې دا کم قابلان کسانی نو هغوی ته درسونه هغوی په مسجد نبوي کې حواله کړي کورسۍ پرتی او په هغې درسونه کوي څو کاله هلته درس کړی دی